د سنو خیبر پختونخوا د خصوصي پروگرام سره زه استي کوربه اختر گلفام تی دا وخت زما سره موجود یاست د چمن پریس کلب سره چیرې چې د چمن کې او په بلوچستان بر کې چې دی د 18 تاریخ څخه بیا در 24 د مئی ته د میاشتې په 24 تاریخ پورې چې دی د پولیو کمپین باقاعده آغاز کیږي. موږ وینو چې د تیر 25 کال راهیسې په پاکستان کې د پولیو کمپینونه خو شروع دي، خو دا مرض تر اوسه پورې خاتمه ممکنه سوې نه ده. زما سره دا وخت ډاکټر نادر صاحب موجود دي چې د ډي پی او دی ډسټرکٹ پولیو آفیسر دي. د څه بنور پښتنو سره تاسو کمپین پر وسلو کېږي د 100 تاریخ پورې. اختر گلفام صاحب ستا ډېر ښه ودانۍ ستا موږ ته موقع راکړله. ستا په توسط سره موږ دا وایو چې زموږ کمپین چې دی د 18 تاریخه د دې میاشتې ونیسي در 24 تاریخه پورې به زموږ کمپین چلیږي او په هغه کې به انشاءالله زموږ ټارګېټ دا دی چې 85,000 هغه ماشومان چې د هغو عمرونه تر 50 کالو څخه کم دي هغه ته به موږ دا 2 کترې ورسوو او هغه به ویکسینیټ کوو. ډاکټر صاحب داسې څه سره ریفیوزل شته؟ آیا داسې کورنۍ چې هغه ریفیوزل دي د هغو دپاره بیا ستاسو څه بندوبست؟ ګلفام صاحب دی زموږ سره ریفیوزل د پخوا په مقابله کې خو اوس 9 کې برابر دي، خو بیا هم کوم کورونه چې زموږ سره ریفیوزل پاته دي هغه ته موږ بار بار ورځو، د هغو سره بار بار دا خواست کوو. چونکې پولیو وایرس داسې بدبغه وایرس دی چې کم کور ریفیوزل وي دا صرف د هغه تاوان نه دی، آس پاس همسایګان مخ شا معاشره ښار کلی دا هر کور چې یو کور نه وي دا ګرده د هغه سره متاثره کېږي. نو زموږ د هغه څه خواست دا دی چې په توسط سره چې هر سړی د خپلو بچیانو ته دا کترې ورکړي، که دا د خلکو څه سوالات وي یا مشکل وي زموږ فورم هر ټیم حاضره دی، موږ د هغه جواب ورکوو. خپل بچیان پر هر چا باندې ګران وي، اول یې زه خپل بچي ته ورکوم، اشرف صاحب خپل بچي ته ورکوي، نو تر دې څه زیات زموږ سره بل دلیل نه وي. مهرباني سر. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فدا احمد بلوچ صاحب ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہے. تھینک یو سر آپ کا وقت دینے کا. سیکورٹی کی کیا ارینجمنٹ کی گئی اسپیشلی ڈیورنگ پولیو؟ اگر لاسٹ ہم پولیو کمپین دیکھیں تو اس میں ہمارے ایک پولیس اہلکار جو ہے وہ شہید ہوئے تھے. جی شکریہ. پولیو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے 18 مئی سے اسٹارٹ ہو رہا ہے، 24 مئی تک یہ کیمپین جاری رہے گی. SNID کیمپین ہے. اس کے حوالے سے پولیس کی فورس کی ڈپلائمنٹ کو بھی یقینی بنایا گیا ہے. اس میں ہمارے تقریباً 400 کے قریب فورس ان کے ساتھ موجود ہوں گے، ہر ٹیم کے ساتھ ہمارے پولیس فورس موجود ہوگی. تو یہ یقینی بنائی جائے گی کہ اس طرح کا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے. سر ATA فورس آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس FC ہے، تو کیا QRF کی شکل میں وہ بھی موجود رہے گی؟ جی جب ضرورت ہوگی بیک اپ پر تو وہ بھی موجود ہوں گے ہمارے ساتھ. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سر پولیو کے خاتمے کے لیے کون سے ایسے اقدامات کر رہی ہے کہ اسپیشلی جو کمیونٹی کے اندر ہو، چاہے وہ مساجد میں ہو، چاہے وہ قبائلی جرگوں کے تھرو ہو، چاہے وہ میٹنگز مختلف ہو، تو کون سے ایسے طریقہ کار جو ہے وہ اپنایا جا رہا ہے تاکہ اس کو مستقل بنیادوں پر اس موذی مرض کو ختم کیا جائے؟ بالکل. ضلعی انتظامیہ کی طرف سے مساجد میں اعلانات کیے جاتے ہیں، مدارس میں بات کی جاتی ہے. اس پر علماء کرام کو ہم لوگ بلا کر ان کو بھی یہ بتاتے ہیں کہ آپ جا کے کمیونٹی میں یہ میسج پہنچائے کہ یہ ایک ایسا مرض ہے جس کو ہم نے ہر حال میں ختم کرنا ہے. تو یہی ایشو ہے کہ ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہمارے یہ سیمپل پازیٹیو ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ایسے ریفیوزلز ہیں جو بہت سال سے اپنے بچوں کو نہیں پلا رہے. تو اس کی وجہ یہی اس کا ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے یہ سوسائٹی میں بھی پھیل جاتی ہے. تو ہمارے پاس انفلوئنسرز موجود ہے، علماء کرام موجود ہے، میڈیا کے ذریعے توسط سے ہم یہ پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ بچوں کو اپنے قطرے لازمی پلائے. شکریہ. لکه څنګه چې فدا احمد بلوچ صاحب زیاته کله یقینا داسې ډېر ریفیوزلز شته چې دا زموږ په اوبو کې چې دی خاص کر زموږ د باغچه چې کومه ناله ده په هغه کې چې کوم وخت سیمپل اصل شوي دي هغه پازیټیو راغلي دي. اشرف خان زموږ د ډسټرکٹ پولیو کنټرول پروگرام مشر دی. اشرف خان صاحب که موږ داسې وګورو افغانان کډوال چې دی هغه خپل ملک ته راستون شوي دي، تللي دي، واپس روان دي. پر بارډر باندې د دې د پراپر د پولیو چې کوم کترې دي هغه ورکول کېږي؟ بالکل. مخکې چې ولو د بارډر کم دروازه چې خلاصه وه د دواړو طرف څخه چې کوم څوک به تلل یا راتلل هغه ویکسینیشن کوي. چونکې اوس بارډر د دې خوا څخه صرف ریفیوجیز روان دي، نو دا زموږ باقاعده ټیمان هلته ناست دي چې کومه کډه راځي کوچنیانو سره یې انډر 5 هر یو ویکسینیټ کېږي، د هغه بعده بیا دوی ځي نادره کلیرنس یې کېږي او بیا مخته فارورډ کېږي. اشرف خان څه وجه ده چې زموږ د ډسټرکټ یو طرف ته که موږ ووایو چې تیر 2 کالو راهیسې څه د پولیو کیس نه راغلی، خو انوایرمنټل سیمپل چې دي هغه پازیټیو راځي. د دې پولیو مکمل بیخکنۍ دپاره تاسو څه اقدامات کوئ؟ بالکل. لکه فدا صاحب او ډاکټر نادر صاحب چې درته ویلې اوس هم زموږ سره داسې فیملی نسته. زه تا ته وایم اختر صاحب چې زموږ
که چیرې د ډومېسټیک ایشو د خلکو دا ورسره وي. فار ایګزامپل موږ یو فیملي لاست ټایم په دا اوس کمپین کې ور هغه رفیوزل ریکارډ شوی و. هغه دا ویله چې زما ډلیوري چې ده په هسپتال کې شوې د هغه کوچنی د ډلیوري په دوران باندې یا د ډاکټر څخه شوی یا لږ زیر شوی. د هغه زیرېدو په وجه هم دو د خپل پاتې کوچنیانو ته د پولیو انکار وکړي. دا رقم زموږ په د کالج یو سي کې زموږ تېره ورځ میټینګ و، نو فیملي والا ویلی چې دغه نالیانو صفایي یا د روډ صفایي چې نه وي سوی زه در راساته زه پولیو نه ورکوم. مطلب هغه ډومېسټیک ایشوز دی لینکوي د پولیو سره. په کور کې ساري ایشو راځي دی د پولیو سره لینکوي، لیکن بیا هم د 12,000 څخه دا نمبر موږ 400 ته راوستلی دی. سټل زموږ ټیمان کله څنګه چې دی درته ویل ملګرو علما کرام اون بورډ دي، پولیټیکل پارټیانو سره زموږ پوره لینکس او کنټیکټس دي، نو په هغه باندې موږ لګیا یو انشاءالله مزید کمیدو ته روان. ډاکټر امین صاحب زموږ سره موجود. ډاکټر صاحب یقینا پولیو چې کوم ټیمان دی هغه بلند و بالا غرو ته ځي، غرنۍ علاقو ته ځي، یخ مختلف موسمي حالات سره د دې مقابله یې کله یخي یخنۍ، کله باد و باران او کله ډېره سخته ګرمي. د پولیو ټیمان ظاهري بات چې کوم کورو ته ځي د هغو ته چې کوم هغه خلک رویې د دې کوم رویو سره دی مخامخ کېږي، په دې هکله تاسو څه ویل غواړئ؟ موږ دا وایو چې اول خو زموږ فولي دغه ټیمان دی هغه فل ټرینډ دی، هغه آی پی سي د شخصي رابطه کوشن دی، هغه ټول کوشنان زده دی، هغه بیا ځي خامخا داسې دی سخت کورونه دي هغه نه پرېږدي، نه مطلب اوبو پوښتنه کوي، نه کور ته پرېږدي. هغه سره دا بیا هم په ښه طریقې سره لکه د تبلیغي نه دي جماعت والا زی او په هدایت او په نصیحت منتظاری کې موږ هم د خواست کوو چې په خپل کوچنیان ته خاص کر دا زموږ دور دراز علاقه دی ګرد پینکی 1 دی 2 دی او روغنی 2 دی، په دا علاقو کې شر لګېدلې دي. ساشکال ډېر کوچنیان دغه ایکسپایر سو وفات سو کوچنیان، ولې هغه نه مني ویکسین نه کوي. مسله دا دی هغه انشاءالله دا د پولیو خو زموږ ټیمان هر ځای رسېدلی دي او انشاءالله دغه کوي کمیونټي هم هغه سره کوپریټ کوي انشاءالله. ډېره مننه ډاکټر حمید صاحب، ډاکټر نادر صاحب، ایډیشنل ډپټي کمشنر فدا احمد بلوچ صاحب، اشرف خان صاحب چې دوی دا زیاته کړله چې زموږ په دا علاقه کې د تېر 2 کال راهیسې د پولیو څه کیس نه دی راغلی، خو بیا هرحال بیا هم انوایرمنټل چې کوم سیمپلز دي د سیوریج د نالیانو سره چې کوم دي سیمپلز اخیستي دي هغه پازیټیو را روان دي. اشرف خان صاحب دا زیاته کړله چې اوس هم د 400 څخه نږدې چې کوم بچیان دي هغه ریفیوزل سته، خو د دا ریفیوزل د ختم کېدو دپاره د دوی هلې ځلې کوششونه شروع دي. بل طرف ته د تراګورو د خوا څخه بارها د پولیو کمپین په دوران کې د پولیسو ټارګټ کلینګ هم شروع دي. تیر کمپین کې زموږ د پولیس یو ځوان هغه په دې ټارګټ کلینګ کې شهید شو چې د پولیو ټیم سره و. بهرحال فدا احمد بلوچ صاحب دا زیاته کړله چې دا پیربه د دې د سکیورټي امنیتي چې کوم کوششونه دي دا ډېر ښه ګامونه پیل کړي دي او انشاءالله دا انسیډنټ باندې کېږي. امید دا کوو چې په چمن چې نه صرف چمن بلکې بلوچستان او پاکستان چې دي دا پولیو فری ملک سي.